سلامونه وخت مو پخیر دا وخت ناسو هغه شخصیت سره چې تاسو په رسنیو باندې دا ګوري او دا شخصیت دا وخت د یوت ام پی ای څوکۍ هم په غاړه ده دا مشهور د انقلابي اشعار باندې ده او په انقلابي او په سپینو خبرو باندې ده په دې وجه باندې د ولس د سره مینه هم سیوا شوې ده قاسم خان ته موږ هر کله هم وایو مننه کوو چې موږ ته وخت هم راکو او دینه به یو څو پوښتنې هم کوو قاسم خان څومره عمر لري او سبق یې چېرته ویلی دی او تعلق یې د کوم ځای سره دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو ستا د درنو الفاظو د ډېرې مینې او د محبت ډېره زیاته مننه کوم. الله دې شته کا. دویمه خبرداره چې سبق خو چې کوم ما باجوړ کې ویلې میکزیمم او تعلق مې چې کوم دی تحصیل انبار ضلع مومند سره دی. عثمان خیر یم یو قسم لا په غاړه د مومند یم مطلب عثمان خیر یم نو او دغه مې نوم دی نوم مې تاسو ته معلوم. ډېر خلک وایي چې دا خو سپینې خبرې هم کوي او په یوت ام پی ای باندې خو دا پته به ورته نه وي چې دی کوم ګوند سره تړون لري یعنې نظریه کومه نظریه ده چا پورې روان ده. اصل خبره دا ده زما خپل موقف همیشه دپاره دا چې څوک هم د پښتون ولس خبره کوي څوک هم د قام خبره کوي څوک د یتیم ولس ریپرزینټ کوي نو هغه کار ګوند دی مطلب دا دی زه به انشاءالله هغه سپورټ کوم او دغه زموږ خپل ګوندو ته وایو. خو بهرحال بیا هم سیاست یو طرف باندې بخامخا ډېرې لارې دي. پاکستان تحریک انصاف ورکر یم او د عمران خان پیروکار ځان حساب هم دغه سیاست. په دې اړه به زه یوه پوښتنه وکړم چې عمران خان په رازادېدلو کې غټ رکاوټ څوک دی؟ اصل خبره دا ده ته اوس کله کله ما من مدد اوس ما بیخي حقیقت ته ورګوزئ. ګوره دا ده کله کله داسې وشي کله کله وخت او حالات سړی بندیوان کي کله کله خپلو کې هم څه کس خلک داسې شته چې هغه نه غواړي چې عمران خان راوځي. ځکه که عمران خان راوځي نو هغه مطلب دا دی هغه په منټ باندې فیصله کوي هغه چې کوم دی حق ته حق وایي هغه چې کوم دی څوک کم خلک چې عهد هغه به مخکې راولي. اوس عمران خان ډېر خلک خپل هم داسې چې هغه نه غواړي چې دا عمران خان راوځي. خو بهرحال وخت حالات ریاستي هغه جبر او تشدد او بربریت چې کوم دی هغه عمران خان نه غواړي چې بهر راوځي. ها پوښتنه دا ده چې تاسو یو تقریر هم ما اورېدلی و چې پکې د بو په اړه باندې غږېدلی وي هغه خلک چې صرف دا ټرنډونه مخکې راوړي او د پښتون قامي مسایلو باندې نه غږېږي او حالانکه موږ تاسو وګورو که نه کله چې داسې د پښتون په وسایلو خبره کېږي هغه خلک هغه نه ریسپیکټ ورکوي نه مخکې کوي. نو دا خلکو ته څه وایي چې کوم خلک دغه بو او بوم او څه قصه د هغو خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ خبره دا ده چې ګوره مونږ دا وایو چې یو طرف ته که مونږ د ریاست نه بلا ډېرې ګیلې کوو چې یاره مطلب ریاست په مونږ باندې ظلم کوي ریاست مونږ وروسته پاتې کوي. بېګا ما د رضوان صاحب څخه خبره کوله چې یاره مطلب دا دی ریاست هم دا غواړي چې خامخا ځکه یو سازش ته ده یوازې ریاست ته نه ټیک د دې کې به د هغوی هم غلطۍ خو پښتانه په کار ده چې خپل ځان وپېژني. اوس ته مانه دا ووایه لکه به بو باندې انقلاب راځي په جیه که تک بم باندې انقلاب راځي لکه دا خو د انقلاب خبرې نه دي په تشه خوله د انقلاب خبرې خوند نه کوي. ځانونه وشمېرئ چې څومره پښتانه پاتې یو. که مونږ دا وایو چې مونږ ځان بهتر کړو او ځان ښه کړو نو مونږ په کار دی چې ته ویل ایجوکیټډ دي تا مطلب دا دی کریټیو مایند دي تاسو مطلب سټریټجي پلانینګ درسئ نو مطلب دا ریاست ته په یو ښه انداز باندې ویلی شي ټوپک در اخیستو دور نه دی نه د ریاست سره ته په ټوپک باندې جګړه او جنګ کولی شي. خو که تاسو سټریټجي او پلانینګ درسئ ته تعلیم یافته یې او ته ښه یې کریټیو مایند خلک یې نو مطلب دا ته ریاست ته په ښه انداز باندې ویلی شي چې بھائی ولې ما سره ظلم کې ولې په دې ځای کې زه اګنور کېږم نو زه هم چې دې ناروغ د دې قسم څه فایده نشته دی په کار دا مونږ راغلی صالحین پرانیسته کوي د بریاني او د چاولو څه پیغام ورکوي د خلکو ته چې آیا وزټ وکړي راشي څه فکر کوي په دې اړه باندې؟ اصل خبره دا ده تا به یا کتلي یا نه دا رضوان صاحب زما ډېر نږدې فرند دی مونږ دا د هغه ویډیوګان زه ډېر لپاره هم صرف ګورم چې مطلب د هغې کې څه نه څه سبق پروت دي. هغه هم صرف دا ریپرزینټ کوي چې مطلب پښتانه هلته هم ګاډي واډي مطلب څوک یې خارۍ څوک څه هغه یو افتتاح کې و نو هغه ورته وویل چا ورته وویل چې مطلب خلکو ته څه وایي چې خلک راشي بریاني وخوري که نه هغه د خلکو خپل کار دی که راضي او که نه وایي زه په دې کې څه ویم. خو زه دا وایم چې هغه خلک چې هغه د دې وطن سره تعلق ساتي هغه خلک چې دلته انویسټمنټ کوي هغه خلک چې هغه غواړي دا چې یاره مطلب زه په پنجاب کې په پنجابي باندې چاول خرڅوم باید دلته به ما او تا باندې خرڅ کړي نو چې موږ او تاسو داسې خلک سپورټ کړو داسې خلکو سره ودرېږو د به هم 100 روپۍ پیدا کېږي ما او تا به هم چې کوم دی مطلب سهولت ورته میلاوي نو په کار دی چې خلک اپریشیټ شي او دوی اپریشیشن هم دغه اپریشیشن دی چې دوی سره مطلب دا دی سړی کینی او د خپل وس مطابق څومره د وس نه کېږي د خوراک کوي او که نه کوي وایي دوی له داد ورکړي. په اخره کې راته هغه اشعار ووایه چې کومه ویلي دي چې په شونډو یې ټپې لاس کې ټوپک سترګو کې اوښکې ښه او چې په شونډو کې ټپې لاس کې ټوپک سترګو کې اوښکې په شونډو کې ټپې لاس کې ټوپک سترګو کې اوښکې دا یو عدد دی ما ته د بابا نه پاتې مننه شکریه.